او بې شعوره خلکو کنځلې چې کوم دی وینو. نور دا د دوی تربیت دی، د دوی د ذات، د دوی د مور پلار، چې دوی کله یو سړي سره دلیل ختم شي که نه، منطق ختم شي، نو هغه به ذات ته ودانګي. نو دا د دغه ټولو لنډو لپاړو دغه نظریه دا پکې غټ لنډه لپاړه دی چې په دې خبرو نه پیدا چې لکه الف خان شیرپو دا خبره کړې ده، داسې پکار وه، ایم پی ایګانو له دا پکار وي، مینېګانو له دا پکار وي، صوبایي حکومت له دا پکار دي، عوامو له پکار چې په دې راپاسي چې هر چا دا غلطي کړې ده، ظلم یې کړی، زیاتې کړې دي، یکدم 110 روپۍ 200% چې کم دی نو ته ټیکس زیاتې. ګرانو کتونکو، ما تېره ورځ یو ویډیو کړې وه چې په موټروی باندې ټول ټیکس چې کم دی د 400 نه پېښور ته 110 روپۍ شو، د دې نه مخکې 80 روپۍ و، د 9 مۍ نه مخکې چې کم دی دا 10 روپۍ و. بیا د 400 سره تعلق لرونکي د پاکستان تحریک انصاف یو سوشل اکټیویسټ دی چې د هغوی پرچار کوي، به د هغه خپل کار دی، هغه ته د هغې موعظه میلاویږي او ضروري خبره ده. هر سړی خپل یو نظریه لري، خپل سوچ لري. خو د هغه یو ویډیو مې د نظره تېره شوه، هغه پکې بیا داسې دغه دی چې دی هغه ته ټیګ کې چې الف خان شیرپو یې اوري. الف خان شیرپو خو بیا مې یو ډاګیزه خبره وکړه چې په دې صوبه کې 91 MNA دي تحریک انصاف، په دې صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی. آیا چا په دې احتجاج وکړو؟ آیا چاته دا بد ولګېدل؟ آیا چا په دې باندې خبره وکړله چې یکدم ته 110 روپۍ زیاتې؟ دا ولې زیاتې؟ ښه بیا ډېر خلک دا وایي چې یاره دا خو د 2-3 میاشتو نه هغوی ذکر کوو، په دغه ورځ موږ 1 غنټه انتظار وکړو او هر سړي چې کوم دی یو 3 موټروی والا کسان یې په دغه ورځ وښلي مو، کوم چې په دې بکسو کې ناستو، جګړې وې، هر سړی بس ګریوان ته چې یکدم ته مانه 110 روپۍ څنګه اخلي؟ ډېر خلک به یا بوډونو ته ګوري یا به نه ګوري، ډېر خلک به اخبار ګوري یا به نه ګوري، خپل ځاني ضمن هم خبر. په دې پکارو چې د موټروی خلکارانو هر ګاډي ودرو چې ایسې به دا ګاډي امټیک کې په دې امټیک ولګوې، ګینې سبا یا بل ورځ به تانه 110 روپۍ اخلي. موږ یو ورځ مخکې رالو 80 روپۍ واغستې، په بل ورځ چې راځو 110 روپۍ موږ نه اخلي. اوس دغه سوشل اکټیویسټ په کار دا وه چې د عوامو نمایندګي یې کړې وه او د خپلو ګونګیانو چاړهګانو ته یې خبره کړې وه. نو هغه وایي چې ټیکهدار خو د الف خان شیرپو دی، د عوامو ټیکه خو الحمدلله موږ اخیستې ده. په دې باندې موږ د دغه لونډې لاپاړو او بې شعوره خلکو کنځلې چې کوم دی وینو. نور دا د دوی تربیت دی، د دوی د ذات، د دوی د مور پلار، چې دوی کله یو سړي سره دلیل ختم شي که نه، منطق ختم شي، نو هغه به ذات ته ودانګي. نو دا د دغه ټولو لنډو لپاړو دغه نظریه دا پکې غټ لنډه لپاړه دی چې په دې خبرو نه پیدا چې لکه الف خان شیرپو دا خبره کړې ده، داسې پکار وه، ایم پی ایګانو له دا پکار وي، مینېګانو له دا پکار وي، صوبایي حکومت له دا پکار دي، عوامو له پکار چې په دې راپاسي چې هر چا دا غلطي کړې ده، ظلم یې کړی، زیاتې کړې دي، یکدم 110 روپۍ 200% چې کم دی نو ته ټیکس زیاتې. د انصاف دی. نو دغه لوی سوشل اکټیویسټ چې ځان ته وایي، خو دا ورسره وایه ځان سره خیر دی، د پارټۍ لیبل لګوه. زمونږ به هم یو نظریه وي، دا نه چې نظریه هم نه وي، او نظریه هم په دې ضلع کې چې کوم دی قومي الیکشن هم کړی دی، صوبایي الیکشن هم کړی دی، هر چا ته پته ده. خو چې کله د عوامو خبره راشي، زه چې دې صوبایي حکومت باندې نیوکې نه کوم، د دې زه ایم پی او په ایم این ای باندې نیوکې نه کوم، نو زه به د چا نه تپوس کوم؟ زما مشران څوک دي؟ قام اوټ ورکړی دی، نن هغوی په دوربین هم په نظر نه راځي. چېرته کې ځان له خپل سوشل اکټیویسټ نیولی دی، د 2-3 دی کار کوي، بد تصویرونه ولې وباسي. دغه ټیم کې تا ته ضمیر شته نه وایي چې هسې په دې لار رواني او تصویر ولې وباسي او دوره یې وکړه، د سیند غاړې ته ودرېده، هلته کې لاړه، دې له تکړه راغلي، چېرته دا ورته ووایي چې هسې به په دې باندې اواز پورته کړه چې یکدم په دې کال کې چې کوم دی دا په 2م ځل دا زیاتېږي، دا ټیکس ټول ټیکس زیاتېږي د پلازې. دا ولې زیاتېږي؟ نو د موټروی د دغه ټول پلازې د دغه ټیکس چې کوم دی زه نن هم مذمت کوم، سبا هم کوم، پرون مې هم کړی دی، او چې ما کومې خبرې کړي زه په خپلو خبرو نن هم قایم یم چې دا د دې خلکو بې حسي ده چې داسې مشران لیږي، نو په موږ باندې به دا اضافه راځي. نو دغه لوی لونډې لپاړې ته هم وایم چې
زه جواب تاله نه در کوم، صرف تا ته ښودنه کوم. تا لږ دا دماغ چې کوم دی که نه دې کې د انسانیت قدر نشته، پویه دې نشته. نو صرف ستا پویه کوم. نور د دې سوشل میډیا چې کوم دی ته چې نن ورځ چې کمنټس پکې یو خلک پې کنځلې کوي، او ستا په پیج باندې وګوره ته ټولې ویډیوګانې وګوره، صرف زما ویډیو پې خلک ګوري. او ولې به پې خلک ګوري؟ چې دغه شانتې ناسوري خلکه ډېر زیات دي، ماړه خلکه. تاسو د مړو خبرې کوئ، او موږ د هغه اوږو دغه ځپلې شوي خلکو دغه حلالې چې ګټي او دغه ورته ګرانې ښکاري، زیاتې ورته ښکاري 110 روپۍ، موږ د هغوی خبرې کوو. نو ماړه خلک دغه کنځلې هم کولی شي، دغه کمنټس هم کولی شي، دغه خبرې هم کولی شي، ته موږ تیار یو، دې سره موږ بلد شوي. خو زه بیا هم چې کوم دی نو خاطر کوم د دغه شانتې خلکو، زه یم خو پویه پکې راشي. نور چې زه چاله جواب ورکوم که نه نو په سوشل میډیا باندې بیا زموږ جواب چې کوم دی بیا ډېر عجیبه وي. خو د عوامو نمایندګي وکړه، الله له به جواب ورکړي. حق ووایه، د حق ملګرتیا وکړه، دلالي مه کوه. هېڅ نه ته حاصلولی شي او نه به د دوی نه حاصل کړي. یو سړی د ځان تپوس نه شي کولی، به د قام څه تپوس وکړي. نو ځان کې خیر لږه پویه راولم.